بسم الله الرحمن الرحیم بخاری شریف دویم جلد درس نمبر 111 کتاب النکاح. اللهم صل على حضرت سیدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم علیه. اول جلد کې ما درته ویلو چې دا مسله به راشي. یو کس یو بیبي سره نکاح کړی وای او تورې ښځې ورته وویل چې تاسې دواړو ته ما شهودي درکړي. دا هغه روایت دی، زه وایم. اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثنا عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث قال وسمعت من عقبه على حديث عبيد بن خبر قال تزوجت امراه فجاءت امراه سوداء فقالت قد اضوعتكما یو تور رنګ ولا زنانه راغه فقالت قد اضوعتكما ما تاسو دواړو ته شهودي درکړي. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانه بنت فلان بنت فلان فجاءتنا امراه سوداء فقال لي اني قد ما ټول چې ما د فلاني بیبي لور سره نکاح کړی دا فلاني نوم ته تیر شوی ولکه هغه څوک یې په نکاح کې وه. اول ځل کې ګوره تاسو یې ویله هلیشه هغه دغه ماشومې کې مسله چې راغلې وه دا یا الله خیر ما نه خپله هیره دی نو راواړوي دا بل جیل ورپسې وګوري شاب دا بنت فلان دا خو یو مسله د حل کول غواړي زر وایه شاب شاب علی سویمه صفحه ده بخاري اول جلد دا چې بیا موږ ته بل کله ثاني کې ژوند دی ملي کا زوای شاب. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني مرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عنه فأتيته من قبل. زنانه راغله وی چې ما تاسو دواړه له شهودي درکړي دروغ وایه مبارک دی راځو ورته بیا راغله د مخې د طرف قربان هغه دروغ وایي. قال کیف بها ته په دې سره څنګه مباشرت کې هغې ته به څنګه افضا کې وقد زعمت انها قدر اردعتكما دعها عنك دا فريد غزانا. واشار اسماعيل باصبعيه السبابه والوسطى يحكي ايوب باب هذا نور ممان مذهب لك د شافعي حول اول هشي کې مذهبونه په ذکر کړي دي خان موږ دا وایو چې نه وعند الحنفيه لا يثبت ما لم يشهد به رجلان او رجل وامرأتان. قال کته سپوش باب ما يحل من النساء وما يحرم وقول الله تعالى كم زنانه روادي حلال دي وكم حرام دي غير ذكر كي وقول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايات الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال انس والمحصنات من النساء زوات الازواج الحرائر حرام الا ما ملكت ايمانكم لا يرى باسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده. زنانه خرج كم ده اصيل خرج كم دي زوات الازواج ده حرام دي او کستا په لاسونه خلاصونه مالکان شو چانه په جهاد کې راوستي وینځي نبي چې کوم دی حلال دي ولا يرى بأسا ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال پروانه کې زوال يحل المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على 4 فهو حرام كأمه وابنته وخاله زياد شي دام حرام دي بس حرام دي لكمور خور حرام. وقال لنا احمد بن حنبل وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النساء 70 من السر شعر ویلو چې اسباب د حرمت د اوهدي پوښلې په خبره باندې ومن السحر 7 ثم قرأ حرمت عليكم الليل والجماعه لسب نو حرام دي نو بس دغه سحر نمو حرام کنه سواد سره چوالی سرګنه زوم ولې ها. وجمع عبد الله ابن ابي جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن کنه يعني ورتسلي كليدي. وجمع عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه بين ابنة علي من فاطمه بن شيوع خدا خيوش او امرأة علي ولا ورتسلي كليدي بنت سعيد ليلى بنت سعد وكسوة كمسعود ده ليلى ورتسلي كليبا كيعلى یعلا بنت مسعود نو ټیک ده کنه دا خو خپل لور نه و کنه دا خاوند د بلې ښځې دی سړی داسې جمع کولی شي یو سړی دی
دا غلور کوي او بیا د غلور مور مړی د پلار بل واده کړی هغه خزه دا سړی مرشه خزم په پاتې شي دا سړی دا غسړی لورم کوي د بل خزه او دغه خزم کوي روان دا خو د مور د لور درمیان کې جمع را نه غږه ولې خدا قاعده ته استما ویلی و چې اگر د هر هغه دوه خزو په نکاح کې جمع کول روا دي ناروا دي چې دغه ته حرمت په جانبینو دي اوس کدلته دا لور رواله چې د پلارې د مور مړه ده کدا الک فرض کی نو د خزه سره نکاح ناروا ده ولی منکوه ده ابدا او کدا خزه سړی فرض کی د دې جنې سره نکاح روا ده ځکه چې دا سړی فرض کی خوځ نبی شو نو د دغه دوه په نکاح کې جمع سره دا روا ده جعفر صاحب جمع کړی وي داس ته په نشي جوړي حیران اے دا سړی د خزه سره نکاح وکړه دینه د لور شو دا خزه مړه شو دا سړی پاتې شو دا لوري پاتې شو دا سړی لګیدو دا پردې خزه په نکاح کا دا سړی تی مړ شو دا سړی را پاسې دو دا لور او دا موري چې د پلار د طرف نه ور کی دا په نکاح کې کوي دا کولی شي ولی کولی شي ځکه د دې خپلو کې نکاح د جانبینو نه حرام نه ده د یو جانب نه حرام ده کدا جنې الک فرض کې د خزه سره نکاح ناروا ده ولی دغه منکوه د پلار و خو کدا خزه سړی فرض کې دا اجنبي شو دی جنې سره نکاح روا ده نو د هر هغه دوه زنانو په نکاح کې جمع حرام ده چې جانبینو نه نکاح حرام دي چې خو یو جانب نه ده اوس په پښتو پوه شو او زور پسې وای وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطعية وليس فيه تحريم لقوله تعالى جمع کړو حسن ابن علي دوه د ترلونه په نکاح کې په شپه کې چاغه وایا بین بنت محمد ابن علي وبنت عمر ابن علي دا خو کولی شي نور مثال دل درکم دا الک دی یو تری دا دی یو تری دا دی د دو ترلو دا دا د دو ترلو دا دا ډیر الګي د دواړو ترونو د دواړو لونه کولی شي اوس پوه شو زور پسې وای لقوله تعالى وحل لكم زمانه بچو کوم ډیر کمال یوم کته زفای لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك پکې یو پنځه کوته کې برابر ازا ولقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك قال ابن عباس اذا زنا باخت امراته لم تحرم عليه امراته ويروى عن يحيى الكندي افشار اخیر سره زینو کا خذ په حرامي عن الشعبي وابي جعفر عوام متفدا فتوا ور کوي ها عوام متوي کخینه ته د پښاوت سره ګوتم یوړي وګوره د خزر باندې حرامي ځکه عوام اغي به وری چې هغه دی نو ورون هغه بیا سبا ته کې خواغه سره خو رښتیام د خواغه سره ټچ په شهوت سره وکړو خو د په حرامي دا شریعت چې وی چې خو دا زمون علما مشایخ چې د خواغه سره لاس نه ملاو ولی چې کته وخت کې مستا شهوت سره بدلاس ملو کړي اپاکه حلال خزه بدر باندې حرام شي باندې کسان د خلیانو سره د خواغه سره کنه ستړي مشي کوي ورغاړي زو خبرې کوي داخلي دي زوايا ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالسبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه وقال اكرمه عن ابن عباس اذا زنا بها لا يحرم عليه امراته ويذكر عن ابي جعفر في من ذا غشاك يلعب بالسبي كنا ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه سمعنا شو ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر دین روایت دی فی من داغ چا بارکی یعلم بالسبی یلعب بالسبی سمانا ان ادخله کداخلکو فیه پدیکی ځان نو مجتهد براته نه جوړي ګوري تزوجنا ما هو يحيى نور سره نکاح نشي کولای ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه وقال اكرمه عن ابن عباس اذا زنا بها لا يحرم عليه امراته يذكر عن ابي نصر عن ابن عباس حرمه وقال ابن عباس هو اذا زنا بها کنه د خپل بیبي د امي سره چې زنا وکاو داغه بداوی چې امه د زوجه په نه حرامي
خدا د شوافی او مذهب دی ښا زوایا ويذكر عن ابي نصر عن ابن عباس حربه وابو نصر حرام کوي دا حرام غدا حرام ګرځول زوایا رب سماعي عن ابن عباس وروي عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض اهل العراق تحرم عليه وقال ابو هريره لا تحرم عليه حتى يلتصق بالارض يعني تجامع معنا دا غټ صرف دغه نه ګرځول دا کنایه د جما نه غاغستل وجوزه ابن المسيب وعروه وزهري وقال زهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل باب قوله تعالى وربائبكم الذي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول مراد مسست ولماس وجما هو دا جما ومن قال بنات ولد بنات ولدها هن بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ورن تاسو له کنه غي ورته غفلانه نه کې د مبارک ورته چې ما د خپل خويندې خپل لونه راوړاندې کینه خو زما ورته دغه کې زما تربيت کې ويم نه ربي په مينه بیا زما د زهير لونه ما باندې حرام وكذلك حلال ولد الابناء هن حلال الابناء وهي تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجوركم خرج مخرج العاده کبه بچا تربیت کی می حرام ده پرکټه وان لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبته له الى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا نسيت سړی ویل شي پروانه کی ځوان وبه حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن ابي عن زينب عن ام حبيبه قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان قال ففعل فاذا قلت تنكح قال تحبين قلت لست لك بمخليه واحب من شركني فيك اختي قال انها لا تحل لي قلت بلغني انك تخطب درة بنت سلمة تخطب لي ابنة ام سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي ارضعتني وابا زما ربيبه ما تبيم حلال نوا فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وقال ليس حدثنا هشام درة بنت ام سلمة باب قال وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن وقيل بن شهاب ان عروة بن الزبير اخبره ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبه قالت وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح اختي بنت ابي زما د خپل سره نکاح نعم رسول لك بمخليه واحب من شاركني في خير زه استاد پر خودن کې نیم کنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لك لا يحل لي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ان لا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة فقلت والله لو لم تكن في حجر ما حلت لي ما حلت لي ما تبيم حلال بنوي كذا ما حجر او غير كنوي ان على ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن بابا لا تنكح المرأة على عمتها وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن الشعبي باندې ورېره نشي جمع کولای چې تر دې په نکاح کې د غیر رحم ته کې په یو نکاح کې دواړه نشي جمع کولای دا حرامي سمع جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها او خالتها وقال داوود وابن عون عن الشعبي عن ابي هريرة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وبه قال حدثنا عبد الله وترور خرزه په نکاح کې جمع کول حرام قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بنت زهيب انه سمع ابا هريرة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة ولا عمتها ولا کړو چې په نکاح کې خدای په خپل ترور باندې خدای په خپل خالي باندې فنورا خالة ابيها بتلك المنزلة لان عروة حدثنا عن عائشة قالت ترور په دغه منزلې ده لان عروة حدثنا عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب باب الشغار وبه شغار تمام لاندې راکې کلی یجي تفسیر به امر شي هغه ته چې منځ کې مہر نه دی یو بزعه د بل د بزعي بدل وګرځولې زوا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق مہر منځ کې نه مہر منځ کې به شغار نه دی و بیان کما ریم شغار دی وګل خوري زوا بمن هل للمرأة ان تهب نفسها لاحد یو خلک ځان هي بکول شي کنه کول شي وقل ما تجد هذا خبر باندې کوش زوايا وبه قال حدثنا محمد وقل ما تجدو هي في هذا الزمان كسنغا زوايا وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن النبي قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم دا زنانونه و چاغي ځان هبه کړي مبارک علیه السلام عائشة وما تستحي المرأة ان تهب نفسها للرجل ویول حیانه کې خدای ځان خپل ځان سړي ته هبه کوي هغه ته غوسه ورتلګه فلما نزل ترجمان تشا منهن قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى ربك الا يسرع في هوا لا حول ولا قوه الا بالله زنه ولې مسترب کریم مگر ستا پر رضا کې هغه جلدی کې ته چې ستا رضاوي بس هغه درته جلدی کې درته پورا کړي رواه ابو سعيد پنجابی نو شعر وایي خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم خدا
चाहता का चाहते रहे पते नहीं लगी उधर दिवते से हैरान के बीच से हैरान अब ताने मतलब कहीं क्या ये फिर बाबा तो चाहे चौधे लुए दे का फिर ना ये सड़ी तो चाहे फिर बाबा लुए दे का खुदे या वो वर्ते चौधे तो से हैरान के बीच से हैरान कम कम जी फिर बाबा लुए दे खुदे खपकी कभी चौधे लुए दे फिर बाबा खपकी याले कयों ना खपकी खुदे दे घर का दरुख ज़ले फिर बाबा खुले पिंज़े वक्तों चल्ला है परम खुदे लुए खुदे रहने के तो फिर बाबा लुए को ना खुदे पूले खपकी के द्वार लुए दे खुद अख्तर शान शान मुताबिक फिर बाबा मुझे सड़े तख्तल ज़माने दुनिया दरमियान और खुदे बटोलो ना अकबर दिया خبر باندې پوښ زواین رواه ابو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن نماز متل غلطی ها باب نكاح المحرم وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو قال اخبرنا جابر بن زيد قال انبانا ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليك دې کوم کې اختلاف تر شو چې نبی اسلام منی به سر نکاح په حلال او محرم موږ وی چې د محرم او نکاح د محرم او نکاح د محرم د رواد د الاحناف او نکاح د محرم او نکاح په چا په نکاح په څو په نکاح ورکول لا رواد عند الشوافی باب لك تاسي پوش عندنا د رواد زوا باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نکاح المتعه اخر کې مبارک د نکاح د متعین منع کړو صحیح حدیث ته بالکل ټیک خبره ده لسمه شیل ته لیکلي دي خبره باندې پوښ لیکنه وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه وفراقها يحصل بانقضاء الاجل من غير الطلاق کنه بس غورس پوره شي کغه طلاق ور کوي کنه بس وی نکاح ختم دغه ته متعاون وانما قال اخيرا لما قال العلماء ان ابيها اولا ثم نسخ ثم ابيها ثانيا ثم نسخ او عقد الاجماع على تحريمه قال النووي التحريم والاباحه كانا مرتين فكان حلالا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ثم بيها يوم وطاس ثم حرم بعد 3 ايام تحريما مؤبدا الى يوم القيامه كذا في الكرماني وزور قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله عن ابيه عن علي قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه وعن لحوم الحمر مبارك دې دوه په زمانه د خیبر کې منع کړی و حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة سمعت ابن عباس سئل عن متعه النساء فرخص فقال له مولا له انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قله ونحوه فقال ابن عباس نعم وبه قال حدثنا قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن أول هالشيء لكل دخل وفي كتاب ترك الهيل أن عليا قيل له أن ابن عباس لا يرى لمتعة النساء باس فقال غورت النبي الإسلام خبر كتمنا كدو اللحوم الحمر الإنسية نافعله من هو النقال زمن خبر في حديث الباب ده ظرف الأمرين دبارة شيء تحريم بهمر أهليات أو التحريم بمتعيد زور فسير قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن من يلخر كيو دي هالشيء لكل دي ده هالشيء بوركدي ده شاغا خونينو خبر باندې پوښو لیکنه او نبی له سلام تراغه او فرمایل چې انه قد اذن لكم تاسو اجازه شوی ده چې تاسو استمتاع کوي په دې چې توي په نساو فاستمتعوا في دي واخلي وقلبنا بزيب حدثني ياسر بن سلمة بن الأكوع نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامراه توافقا فعيشوا ما بينهما 3 ليال فان احب اي بس کدي سره خپل کې موافق شو کنه نو شرط د دې په درمیان کې دریش پیوي فان او احب کدي یا دوړ په خوله چې زیاتوالو کې یا ترکوالو کې ته تارک پریږي دي فما ادري شيء كان لنا خاصه ام للناس قال نو په کوم د موږ لپاره خاصو کې داخل کو تعام قال عامه د دې لپاره څنګه ام للناس عامه ته قال عامه سکه مفتش دا مغید لپاره خاصه به منسوخ شوی دی قال ابو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ دا منسوخ شوی خبره ده او دوی بل عامه ځانته معموي زوای باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح به قال حدثنا یو خسر یو زنانه ورته ځان باندې کوي موقع وبه قال حدثنا تاسو به څنګه ټول خسر یو قال ثابت عبد البناني قال كنت عند انس عنده ابنه له قال عائشہ به خبره مې ساتي چې دا غره د حیا خبره وي ښا اما تستحي المرأة ان تهب نفسها وایا للرجل او مساغ فنا او غبي مبارک او فنا کې راغلی و او نن سبا سړو کې فانی نشته دي نو کسینګ الګ او نو ولایت خو امام ربانی سے لیکلی چې دا عبارت ده د فنا او د بقا نه
بیا فنا چې کوم دی د هغې تعریف څه دی خلوه د قلب اما سوى الله او بقا چې کوم دی نو هغه شغل د قلب محبت الله ناغه چرته ډیر کم ملاویږي دا وی خو ډیر زیاتی خدا چرته ملاویږي زوای شابه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا امام رباني رحمت الله علیه غالبا یوصل پنځم مکتوب دی او بسلورم دی یو کس تلی کی هغه ته نصیحت کوي ورته وایي چې د عافیت باره کې تا ته نصیحت کوم چې عافیت د خدای تعالی نه ستا دپاره غواړم فی الحال و فی المآل بیا وایي چې عافیت دې ته وایي چې یو سړی باندې سحر نه تر ماښام ورځ تېره شي دې کې ته معصیت او مخالفت د سنت سنیه او د شریعت غره واقع نشي یو خو د عافیت عامه معنی ده که نه چې بلاګانو تکالیف دا پوره نشي او همداسې ورځ تېره شي ښه یو د عافیت دغه معنی مراد ده چې په ټول ورځ کې دې ګناه ونشي نو دغه عافیت ته چاته میلو شوی دغه نن څوک چاته هم دغه عافیت نشته الا ماشاءالله بعضې کومل اولیاء کرام شته زوايا شاوس وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابت البناني قال كنت عند انس وعنده ابنه له قال انس جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله انا غفر سيدنا وړاندې کوله مبارک علیه السلام ورته قالت يا رسول الله غیر ذکو الک بحاجه استمات حاجت شته نقول الک بحاجه انس رضی الله عنه ورغزش ما اقل حیاء سمره کم حیا د پدې کې واسوتاه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم دی ورته وی چې پتا نه خبر نبی له سلام سره مینه کوي پته لګي چې هغه مینه کې دغه تراغه چې بندور کابونه وته وا افنا مقام خبره باندې پوه شو په غیبه باندې ملامتي نشي ویلي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن انصار ان امراه عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ما تنكا فقال ما عندك قال ما عندي شيء من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولو خاتم من حديد ولكن هذا ازاري ولا هانسها قال سهل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بذلك ان لبسته لم يكن عليه منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم له ردا سره دغه ځکه یو تقدیر لګاو چې ماله ردا و نه اخر ته بل ردا نه و او د مغې سره نیمول نو یو بده ساچول زوای فدعاه دعي له فقال له ماذا معك من القران فقال ما هي سوره كذا وسوره كذا لسور اصل کې ما په دې اعتماد کوم ځکه کتاب النکاح وسانه د هم بار مشکات کې مدرس کړي ترمذی کې موافقه کې نو مزغه په کې د غزي کې د غزي د کوم خوړه املك بما معك من القران باب عرض الانسان ابنته واخته على اهل الخير وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصه بنت عمر من خنيس بن حذافه السهمي وكان من اصحابه وكان كلا شاغر كون شو كان حفصه بنت عمر بنت خنيس من حذافه السهمي بوقت وفات توفي بالمدينه فقال عمر بن الخطاب اتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصه عثمان سرتراغ ورته وړاندې کړي زمانه نور حفصه په نکاح والا انظر في امر الحديث لاغه زو مشوره کوم لږ سوچ کو ثم لقي اسمه شپې متیره کې خو جواب را نکړ فقال قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا ورنن روزو کې زمانه ودی اراده نشته بس نکوم حضرت عمر سره چې باسي کې اکبر سے پس لاړ هغه ته مې چې کستا خوخه په نکاح ورته حفصه بنت عمر ورکوم زمانه د حفصه بي هغه چپ شو ابو بکر بالکل او نه راته ویل وكنت اوجد علي مني هل عثمان عثمان نصب نډوره غوسه په پراغه خپه شو مجدا ولي فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورہ کې کې نبی صلی الله علیه وسلم پیغام راولې غلغه ته په نکاح ورکړ فلقيني ابو صدیق صبر سره ملاقات وکړه ما ته وی چې ته ما خپه شوی چې کله ته ما ته حفصه بي وړاندې کوم جواب ورنکړ نو حضرت عمر سے ویچا تا نه خفو صدیق صاحب ورته وی لم يمنعني زمن کړو نو ما د تا مراجعه کوم په جواب خو سره په واسه کې تا عرض کړو ما ته مگر دا چې هم زه چې زه پوی مچ نبی له سلام دا ورځ یاد کړو خو زنو مچ ما ښکارا کړو وراز د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او هغه پریخه وی نو قبلتها نو ما حفصه بي قبول کړو وی خو هغه یاد کړو زه خدای مرید او بیا خدای کیسې موږ نشو کولای زوای قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن راكب بن مالك ان زينب ابنه ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد تحدثنا انك ناكح درة بنت ابي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم انكح ام سلمة ما حلت لي ان اباها اخي من الرضاعه بلدا غزمار بي بدا کداما مور په نکاح کړم نو ربي په نم وي
نو بیا ما ته دا روانه و ځکه دې پلار زمانه ضرور دی قد مر مرارا باب قول بس الله دې جل وعز زبسته وصلی الله علیه